دا متواتر دي په دې باندې منځ او د الله تعالی عبادت او تقرب حاصلول دا جایز دي. دین علاوه شاذ او نور قراءات دي. هغه بیا مختصره قصیده لیکلي د دریو قراءاتو کې. هغه وی قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا. زما عزتمندو تاسو ټول څومره جمع چې ده دی جماعت کې ناست یې یا څومره زنانه چې په کورونو کې ناستې دي، تاسو د مبارکۍ مستحق یې. دا خوشحالي څه معمولی خوشحالي مه ګڼئ. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله لوی صحابي دی، رسول الله ورته دعا کړې ده او د ټولو نه آخر وفات شوی دی. الله ورته ډېر اوږد عمر ورکړو. هغه به چې کله د قرآن ختم کولو نو ټول خپل خپلوان دوستان او احباب به جمع کړل، ځکه دغه وخت کې دعاګانې قبلیږي. حدیث ته عجیبه غوندې حدیث ته د پیغمبر علیه السلام احادیث بم سم جوامع الکلمو، لیکن مونږ د هغې نه خبر نه یو. نه د قرآن دا علما ګوره لوی غنیمت وګڼئ. الله تعالی به درنه تپوس کوي چې ما تاسو ته علما درکړي، تاسو د هغې خبرې به اورېدې، په هغې مو څه عمل کړی دی. دا به در باندې د قیامت په ورځ سبا ته حجتي ګورئ. پخواني خلک که الله تعالی ته شکایت کوي چې یاره کتابونه نو، قاریان نو، ملایان نو، د هغې حجت به الله تعالی قبلوي. لیکن دې زمانه کې چې د انټرنیټ زمانه ده، پخوا به کتاب خو ډېر ګرانو، یو کتاب به چې یو طالب ولیکلو هغه نه به بل اخیستو، هغې نه به نقل کولو، کتابونه به نسخ کېدل. قلمي کتابونه په لکونو باندې د دنیا په لایبرارو کې چې نو پراته دي. لیکن اوس خو حجت ختم دی. فوټو سټیټ راغی، د دنیا لوی لوی چاپخانې راغلي او د دنیا کتابونه چاپ شو. حجت ختم دی. نو موږ نه به الله تعالی سوالونه هم ډېر سخت کوي چې کتابونه مو، علما مو، حافظان مو، قاریان مو، بیا هم تاسو چې دی نو د ټس نه مس کېدی نه، ماموته بیا د موته هر څه در سره و، د کونډې زوی څه خو بویه، بیا هم تاسو نه زده کول. الله به موږ نه تپوس کوي. د عمر باره کې به تپوس کېږي، د ځوانۍ باره کې به تپوس کېږي، د مال باره کې به تپوس کېږي، د بچو باره کې به تپوس کېږي. الله وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، ای مؤمنانو ځانونه بچ کوئ، و اهلیکم او خپلې بیبیانې او بچي بچ کوئ نارا د جهنم د هغې لوی اور نه. نو حجت ډېر لوی دی. تاسو ټول د مبارکۍ مستحق یې. زه د خپل طرف نه او د ټول علماو د طرف نه او د ټول کلي د طرف نه تاسو ته د زړه د کومي په اخلاص سره مبارکي در کوم. الحمدلله ډېرو څلورو تنو جوړ قرآن یاد کړی دی، ډېرو جینکو سبق ویلی دی، ډېرو 42 دي که څومره، ډېر په ناظره. اوس به زه عادت څه ښیم، دا د الله تعالی ډېر لوی شکر او احسان دی. زه اوس سبق به ویم، دا تاسو ټول ما پسې وایي. زه چې ویم نو دغه سورې فاتحه به وایو او درې آخري سورتونه وایي، ښه تجوید سره یې وایي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
زي مبارک شي ټول وړو لویو ټولو ته مبارک دی ټول کلي ته مبارک افرین ستاسو په بادرۍ